نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. د قرباني متعلق يسو أهم مسائل کم زناور چې د قرباني په نیت باندې واغستلی شي او هغه زناور کې پی وي پی ورکي نو د قرباني د داسې زناور نه پی اغستل جایز نه دي. د هغې طریقه فقهاو دا لیکلې ده چې د مالک له پکار دا دي چې د یخې اوبه راوالي او د دغه زناور د غولانځې ته ولولي چې په دغه نوستو سره د هغې هغه پی وتښتي او کوچرینه غوا او میخه یا بیزه داسې وي چې په یخو اوبو چنګلو سره د هغې پی نه تښتي او تکلیف یې ورته نو بیا د داسې زناور نه پی اغستل جایز دي. خو چې کله پی واخلي بیا به ورسره څه کوي؟ ناوله بهتره طریقه دا ده چې دغه پی دا کوم چې تا اغستې دا صدقه کې غریبانانو فقراو ته ورکړي چې هغې ځان له استعمال کړي او یا یې خرڅ کړي او د هغې پیسې صدقه کړي او که په خپله هغې ته حاجتمند دی او په خپله یې استعمالی نو په خپله د دغې زناور د قربانۍ نوم چې پې لګېدلی دی د قربانۍ دپاره متعین شوی ده نو دغه پی په خپله هم استعمالولی شي، لیکن په شرط د دې چې قیمت به یې لګی او هغه قیمت به بیا صدقه کوي نو بیا به د الله جل جلاله حکم چې کوم دی هغه پوره کېږي. نو لهذا اول طریقه دا ده چې سړی د قربانۍ د زناور نه پی ناخلي او که واخلي دغه پی او یا د هغې قیمت صدقه کول چې کوم دی هغه لازمي دي. وما علینا الا البلاغ.